بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. ها ملګرو، لور دیر تالاش پټو غر په ډیر زیات هایټ کې بره راختلی یو او زما سره ډیر زیات ګران ډیر زیات خوږ ورور عرفان بھائی کوم چې ډیر زیات غټ انتظار وکړو زما د ملاقات زما سره د ملاوېدو، خو څومره انتظار ډیر وشي نو خوند هغومره زیات وي. نو د عرفان بھائی خواله راغلی یم او کم هایټ باندې چې یو نو موږ داسې ډیر بره ځایونو ته نه ختلي، نو چې لاندې ګوري سړي باندې څه چل کېږي، خو دوی هغه خپل د ژوند چې کوم سیسټم نه هغه روان دی او د ورځې 2 پیرې 3 پیرې ضرورت وي نو 4 پیرې څومره پیرې به په دې غر په دې څوکې نه دغه لاندې آبادۍ ته راکوزېږي په دې موړونو کې. بیا عرفان بھائی وویل چې یاره دلته ډېر زیات موټرسایکل هم پرېوتي، ګاډي هم پرېوتي، نو دا لار داسې ده چې نو څومره چې هم د دې سایډونو زما پیندي زما سره مینه لري د تالاش ناڅاپې یا د دې غر کلي، نو هغې ټولو ته د زړه نه سلام کوم او چېرته ځئ مو دغه نظارې دغه ښکلاګانې ستاسو سره شریک کوم. زموږ سره اوسئ. ملګرو، د سپرلي موسم کله چې سپرلی شي نو سپرلی بیا چې کله په ملکڼ راواوړي نو د سپرلي دغه ښکلاګانې او دغه نظارې خلک کوشش کوي چیرې د سپرلي په دې موسم کې بره چکر ولګو، ځکه چې دا ښکلاګانې هر یو غر، هر یو پټی، هر یو نختر انسان په دې باندې مجبوره کوي چیرې هغه ځای کې دمه وشي. نو ګیر چاپیره که تاسو وګورئ ملګرو، ښکلی شینکې، ښکلی مزیدار ماحول، بیا د غر د دې سر نه چې لاندې دې پټو ته نظر وکړي نو ته به وایې که یو شین څادر په دې پټو باندې خور دی. بیا د نختر د بوټو دغه ښکلاګانې کله چې یو پینټر یو تصویر جوړوي یا یو سیندري جوړوي نو نختر پکې هم جوړ کړي. د څه دپاره چې هغه سیندري، هغه د غر هغه ښکلاګانې په هغه کاغذ باندې تر هغې پورې نیمګړې وي چې تر څو پورې پکې د نختر بوټی نه جوړ شوی. چونکې عرفان بھائی ویل چې یاره زو لړم ته خو ټیم ډېر زیات شارټ دی او عرفان بھائی سره مې وعده کړې وه چې کله هم لور دیر ته درځمه نو ستا سره به ملاقات کوم. عرفان بھائی ډېر غټ انتظار مې د باندې وکړو د ملاقات. مهرباني وي یاره تاسو چې تاسو دلته کې راغلئ زموږ تالاش غر پټو ته، ستاسو ډېره مهرباني. عرفان بھائی په دې لارو خو د راخېژول یم خو واپسي وره زما خو د وس نه لاس خپېره دي. انشاءالله موږ به دې ځای کې عادتي ده، خیره ستا به ښه موږ بازار ته کوز کړو بیا به ځې پخپله. عرفان بھائی زموږ غوندې خلک یا چې کوم د ښکته علاقو د دغې اوارې نه خلک راشي نو دا ځای ورته داسې عجیبه ښکاري. حالانکې تا نه ما دا تپوس هم وکړو چې یاره تاسو ښکته ځان له ولې کور نه جوړوئ؟ تا ویل چې یاره موږ په دې ځای کې ډېر زیات خوشحاله یو. یاره پټو خو داسې علاقه ده، موږ پکې ډېر انتهایي خوشحاله که نه. خلک راشي دلته کې تاسو څنګه ژوند تېروئ، دا خو غر دی، دې کې به څنګه پاتې کېږئ؟ نو موږ ورته موږ د ډېر انتهایي ګران دی دا ځای کې، نو موږ پکې ښه خوشحاله. ناشنا کس چې راشي نو هغه ته ډېره ګرانه وي دا خو داسې ځای دی داسې، نو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی، موږ پکې ډېر انتهایي خوشحاله. یخنۍ کې خو به دلته ډېره زیات یخني نه وي؟ یخني خو ډېره سیوایي واورې کېږي، پټو خونکو پورې واورې کېږي او موسم ډېر یخ وي، ډېره مزهداره واوره کېږي. دا چې کوم ځای ته راختلي ملګرو نو دا داسې دی چې په دې غر کې بیا دا ځای لږ معمولي داسې اوار دی او سیندري هم ډېره زیاته ښکلې ښکاري، د لرې لرې پورې نظارې انسان ته ښکاري. عثمان بھائی دلته ډېر زیات خلک راځي او جمعې په ورځ خلک راځي او اخترو دي چکرو کې ډېر خلک راځي او اخترو چکرو کې راځي که نه خامخا هغه خپله مستی موج دغه به کوي. دلته نه خو به زه وایم د هغه ځای تاسو نظاره کوئ چې یاره دلته کې نن ګڼه ده او لکه موږ پخپله هم راځو دلته. ښه لکه د بار نه خلک راشي که نه نو هغوی له تاسو دلته چکر ورکوي او چکر ورکوي. او اخترو کې خو بس هم بد حل وي. اخترو کې لکه خاص ګڼه ډېره نه وي خو جمعې په ورځ داسې خاص لکه کسان ناځي ډېر. او په یخنۍ کې خلک ډېر راځي که نه د سپرلي په دې موسم کې؟ په دې ټایم کې خلک ډېر راځي سپرلي په دې موسم. او یخنۍ کې به واورو له خلک ډېر راځي؟ واورو له پورته لړم ته خېږي. لړم ته. او لړم ته په خپله څو ورځې بعد خېږي؟
جمعه کله 2-3 جمعې پس. ملګرو څومره چې هم دلته کبره علاقې دي نو د الله جل شانه په دې علاقه باندې یو خصوصي رحم دی. په دې پولو باندې د دې پټو په دې سیډونو باندې مختلف قسم بوټي ولاړ دي. که هغه د خرمانۍ تاسو ورته وایئ، که خوبانۍ، که الوچۍ. بیا ملګرو دا بوټی دا زما په علم کې نوې اضافه وشوه. څنګه اضافه وشوه ملګرو؟ تاسو به نوم اورېدلی وي ډمبره. په هغه لوبیا یا په چڼه باندې چې اچوي اتور مرچ ورته تاسو وایي ځینې خلک. نو دا هغه د مرچ هغه بوټی دی، دې ته وایي ډمبره. ډمبره ورته ولې وایي ملګرو؟ ډمبره ورته ځکه وایي چې ډېرې خطرناکې غني دي پکې، پوه شوې. نو اوس یې ورځې دي، اوس به دا تیغې چې کله وایي را دغه کي نو بیا ډمبره نیسي، ډمبرې نیسي. دا اوس هم دا دی، تاسو ته زه ښیم څه لږ لږې نیولي دي، دا وګورئ. دا نو دا هغه ډمبرې چې بیا یې مونږ استعمالو. دا ملګرو وایي خدایه ګورګورې تورې مه کړې. نو دا د ګورګورو بوټی دی. اوس په انشاءالله د دې روجې نه بعد ګورګورې شروع کېږي. نو په دې سیډونو باندې مختلف قسم بوټي ولاړ دي چې د دې علاقې په ښکلا کې اضافه کوي. او ډېر زیات خوښ شو زما دا ځای، ډېر زیات مزېدار ځای دی. ګیر چاپېره شړشم ولاړ دي. تاسو سره به د غانټرولو ښکلا هم شریک کومه. نو چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ. وایي په شنو پټو کې ناست یم نو خو د شړشمو دغې زیړوالي او ښکلا او د شنو پټو دې ښایست راته زمونږ ډېر سینیر شاعر فرمان کسکر صاحب را یاد کو. نو دا وګورئ ملګرو چې د هغه لرې ځای نه د دې شړشمو نظاره کېږي نو هوا ښکلا هر یو نعمت او رحمت الله جل شانه د علاقې له ورکړی دی. عرفان بھائی وایي موږ دلته ډېر خوشحاله یو. ولې خوشحاله دي؟ سکون دی، یو عجیبه هوا لګي، یو عجیبه ماحول دی. او بیا مختلف قسم بوټي دلته کې ولاړ دي. اننګوڼې د انار غوندې لیدلی مې دی، خو ونه مې داسې خاص نه ولیدلې. نو اننګوڼې هم دلته ولاړ دي. نور داسې څه بوټي کېږي عرفان بھائی دلته؟ دلته کې نوید بھائی اننګوڼې کېږي که نه، ډمبر هم کېږي، خوبانې هم شته، ګورګورې ورته وایي، تاسو به یې ښه پېژنئ. ګورګورې هم کېږي، انځر به پېژنئ، انځر هم کېږي، الوچۍ کېږي او مرخڼۍ ورته مرخڼۍ هم کېږي. لکه دلته کې ماشاءالله هغه قیمتي څیزونه دې پکې یاد نه کړو، غوزه او چنغوزي. ته څه وایې چې زه بیا د نه بیا غواړم؟ دا غوزان هم کېږي او غوزان خو دلته ډېر لږ کم کوز دي. لکه غوزان په دې بل علاقه باندې ډېر سیوا دي، خونکو بجو. چنغوزي خو شته که نه؟ چنغوزي هم شته دی، خو بیا په تمه شمه که نه؟ چنغوزي استعمال ډېر کم کوز دی. مخکې به ډېر سیوا و که نه، خو اوس استعمال یې ډېر کم کوز شوی. په تمه شم که نه؟ انشاءالله په تمه شه چې خیر سره ټایم راغلی تاسو ته مونږ ووایو انشاءالله. ملګرو چلغوزي او چې کوم غوزان دي یا نور دغه میوه ده نو مونږ ته ځکه ناشنا ښکاري چې زمونږ په علاقو باندې شنډۍ او توت هغه بوټي کېږي چې مونږ کله دا میوه وینو ژر دا دغه پلانکۍ میوې نوم بوټی دی نو مونږ باندې ډېر زیات ښه ولګي. او بیا هم شکر وباسو چې الحمدلله چې په دې علاقو باندې الله جل شانه دومره رحم کړی دی. څنګه چې ملګرو زمونږ په علاقه باندې مونږ چېرته خوړ ته یا چېرته سنیري هغې ته لاړ شو جالو یوسو میان نیسو نو دلته هم زمونږ دغه رونه د خپل ژوند د دغه ښکلاګانو دپاره مختلف قسم طریقې کوي. عرفان به یې راته ووایي چې نوید بهی دلته کې د هلکانو دام جوړ کړی دی مرغو ته. خو له اول مې ورته چې لکه تاسو خو ډېر ظلم کوو چې مرغۍ په دې کې نیسئ. ما ته وایي چې نه نوید بهی دا د ملګرو هسې شغل دی به چې وینیسي لاس دی بیا یې راونیسي او واپس یې پرېږدي خو هسې خوند وله ورکوي. عرفان بهی دا په څه طریقې کار تاسو دلته کې مرغۍ نیسئ؟ بیا درته انټرسټینګ خبره کوم ښه چېرته ځئ مو ویډیو ګورو ډېره مزېداره ده. ښه نوید بھائی داسې شی دی که نه چې دا خو کیمرامین صاحب رانږدې شه زمونږ د ورور چې دی فرمان الله که نه رانږدې دا مرغو ډېر شوق ابادي ټوپک هم ورسره په ابادي ټوپک هم ډېرې مرغۍ ولي که نه دا داسې شی دا ډوغل کوله وکني دې کې دانې واچوي که نه دې کې دانې واچوي نو دا دی ولې د ډکو نه جوړ کړی صحیح ده قابو 3 لشته یو لخته ده که نه نو مرغۍ راشي که نه د دانو ته خیر کوي نو دا ورته موږ دا د دې دپاسه موږ راوړې ده مرغۍ چې څنګه راشي که نه لکه دې
ډیشز کې دانې پرتې ها؟ کنه هغه چې څنګه دې ته لکه وروخه چې دا پې داسې راولي چې هغه دې ډوغه کې ته ولېږه مرغۍ پرې رابند نشي دا اوس اوچت کا دا اوچت کا خو په دغه مرغو باندې ګوره د الله جل شانه خصوصي رحم دی دا اوچت کا دغه نو هغه چې کومې دانې ورته دې اچولي دي ملګرو نو هغه راختلي دلته مو اوس لرې که دا دغه بیخي لرې که کیمراویان زه دا ورته راځي چې کومې دانې ورته اچولي هغې کې ماشاءالله ښکلي غنم شوي دي دا به ښه ښکلي ورې به یې صحیح ده او په دې باندې به دې نه بیا بوس او غنم وځي ښه ټیک دی عرفان بھائی ډېره زیات مزېدار او ډېر زیات خوندور ملګرو دغه شارټ غونتي ویډیو د ښکلاګانې ستاسو سره شریک کړي ځکه دې کې زیات داسې مسافر وي چې هغوی کوشش کوي مونږ ته میسیجونه کوي که نه چې نوید به مونږ ستاسو ویډیو وګورو نو مونږ ته هغه د کلي ماحول را په یاد شي نو څومره چې هم د دې سایډونو ملګري دي مسافر دي اوس به دغه خپل کلي علاقه لیدلي وي خوشحاله شوي به وي زړه ته به څه لږ ډېر سکون میلاو شوی هغوی به خامخا څه لږ ډېر خفګان هم کړی هرې د ژوندو دي الله جل شانهو د دغه مسافرو له ډېر عمر او ژوند ورکي چې د خپل کلي علاقې ته راشي او بیا په داسې موسم کې او شعرونه در سره شریکومه چونکې د غر سر دی زه وایم چې د ملکڼ ذکر پکې هم وشي او د غر د سر ذکر پکې هم وشي نو په دغه ویډیو کې او د دې غر سر په دې ښکلا کې به نور هم خوند پیدا کړي شعرونه دي چې د ملکڼ په دنګو غرونو مې سندرې کړي ما ستا د سواد د رنګینو سره خبرې کړي ما چې د دنګو غرونو سر نه ننداره وکړله ما ویل ځان سه جوړې ما چرته وزرې کړي کله چې مور مې سترګې پټې کړې او لاړه رانه کله چې مور مې سترګې پټې کړې او لاړه رانه ما خو د ژوند د هغه څو شپې سمې نه هرې کړي دغه شعر د مسافرو ته ډالۍ وي چې مسافر شي نو د کلي هر کوڅه یادیږي چې مسافر شي نو د کلي هر کوڅه یادیږي دغه چې چا کړي خبرې زورورې کړي او مقطع ده چې دا درته چا ویل چې نوید په ګفتار نه پوهیږي چې کله یې څه ویلي خبرې ملغلرې کړي ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ او کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمي شیر کړئ چېرته تاسو باندې د علاقه څنګه ولګېده چېرته مې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان